نفرقو دا کو پخپل معنا باندې شي نو بیا مراد پیدا شي چې دین د مشرکینو ټوکړي ټوکړي کړو یعنی کوم سیس چې به د طبیعت سره موافق وو نو هغه به دین وګرځاو او چې کوم به د طبیعت مخالف وو نو هغه به دین نه ګرځاو هغه به پرې خودو او یا ګدا فرقو په معنا د فارقو سره شي نو بیا به معنا دا شي دی خپل دین پرې خو دین پرې خو د مشرکانو او یا ترنه مراد چې دین پرې خو بیا ترنه مراد يهود او نصارا دي نو بینه مراد مشرکین دي او بیا کو د فارق په معنا د فارقو سره شي نو بیا به مطلب دا شي چې دی خپل دین بیخي پرې خو نو بیا د يهود او نصارا مراد دي او یا ترنه مراد فرق مبتدعه دي کوم خلکو چې د ځان نه په دین کې سيزونه ورنن باسل دي بدعات شي ورته وي نو یا دغه خلق مراد دي لکه څنګه چې د حضرت عائشه رضی الله عنها او حضرت ابو هريره رضی الله عنه د حدیث نه معلومیږي چې نبی عليه الصلاه والسلام او فرمایل چې بنی اسرائیل 2 او یا فرقې جوړې شي یعنی 2 او یا فرقې 2 او یا ډلې شي او زما امت دا به 3 او یا فرقې جوړيږي 3 او یا ډلې به جوړيږي كلهم في النار نبی عليه السلام ټول به جهنم دزي صرف یو فرقه او یو ډله به دسی وی چې هغه به د جهنم نه خلاص ډله وي جنت والا ډله به صحابه ته پوښ کیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ډله به کوم وي نبی علیہ السلام ته فرمایل ما انا علیه واصحابي فکم لار باندې او فکم دین باندې جزیمه او زما صحابه دي نو زما د صحابه په لار باندې را روان شو کوم ډله چې زما د صحابه په لار باندې روان وي هغه باندې تکینو دغه خلق با دا به خلاص ډله وي د جهنم نه جنت والا به وي او نور دا 2 او یا فرقې 2 او یا ډلې دا به جهنم دزي نو فرمای ان الذين بشکها کسان فرقوا چې ټوکړي ټوکړي کړي او دینهم خپل دین وکانو شیعا او شیعو دی ډلې ډلې لستا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله فرمای نه ته منهم د دوین فی شیء په هیڅ کې یعنی ته ستانه د دې اعمال تپوس الله نکي دي چې کوم شرک مبتلا دي نو د دې تپوس الله ستانه نکي زو تاو ته دعوت ورکړي دي صحیح لار دي ورته خولې ده وس منل او نه منل نو دا د دوی کار دي دستا خبره نه د منل ته خپل حق ادا کړي تبلیغ هغه دي ورته کړي دي وس تر دې په اعمال باندې ذمہ دار نه د دې تپوس پستانه د دې اعمال او د دې شرک تپوس پستانه نکيږي انما امرهم بشک کار د دوی الى الله الله تعالی دي ان د دې چې کوم کار دي چې کوم شرک وي د دې سزا به الله ورکی غ الله تعالی دي ثم ينبئهم بیا با الله اوخی دوی ته بما هغس كانوا يفعلون چې دوی کول ان کوم شرک دي کوي د دې بدله به ورته الله جل شانه ورکی تر دې ذمہ دار نه او ستانه د دې په باره کې تاسو ځکه نه کیږي چې خپل حق ادا کړل تبلیغ دی ورته کړی دی او صراط مستقیم دی ورته خولې ده